بسم الله الرحمن الرحیم. زنانو ته درخواست دی چې بازار ته مزه. بازارونه د شر اډې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای شر بقاع الارض اسواقها. شریر زیونه چې دي دا بازارونه دي. او بیا د ښځو لپاره چې کوم سړي ول ایجاد ورکي اغیم په غلطه دي، خفه کیږو به نه. او کومې زنانه زی اغیم ګناهګارې دي. په جنت کې د سړو لپاره بازارونه شته زیبه، خو د ښځو لپاره هلته بازار نشته. سړي ښځې مه مجبوروي چې بازار ته لاړې شي. د ښځې بغیر اجازت نه د کور نه قدم کې خودل بغیر د پلار مشرور یا خاوند اجازت نه بغیر دا ګناه ده. نو که اجازت سره لاړې نو خاوند دې ګناهګار شو یا پلار یا مشرور. او که بغیر اجازت لاړې نو بیا خو هم دا ښځې ګناهګارې دي. مروج چې کوم بازارونه دي، دکانونه دي، چوکونه دي، ټول خلک په هر څه پوهېږي. خو کار خراب د دې نه دی چې زما لور او خور ټیک ته نو ټول خلک برباد دي، بس زما دا ټیک ته. دا ډېره غلطه خبره ده. ګوره یونیورسټۍ کې یو جینۍ ما ته ټلیفون وکړ چې مفتي صاحب بیګا ویسي راغلی یونیورسټۍ ته. زما کمره کې 14 جینکۍ وې، ټولې ورته ګډې شوې د شپې په 12-13 روپۍ مې ویله ورکړې. او زه خو پردم کوم، تاجد هم کوم. اوس ګوره او پښتنې وې. تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ چې موږ دا ګڼو چې خور لور هلته پرېښې ده، خو هلته کېږي څه موږ ته پته نشته. دې خبرو کې سستي مه کوئ. شک کول حرام دي، کنځل حرام دي، خو احتیاط، پرده، حیا، غیرت، د بچو تربیت دا ضروری ده. نو ټولې زنانه بازار ته مه ځئ. هر یو زنانه توبه وباسئ، 2 رکعته نفل وکړئ. څو نقصانات کېږي تاسو ته پته ده، ښه پوهېږئ. او بله خبره دا ده چې یو کس یو ګناه وکړي، یو زنانه خبرې زنانو شروع دي. مثلا بازار ته بغیر اجازت لړه یا اجازت سره لړه، دواړو صورتو کې دا ټیک نه دي. یا پر دې دکانونو سره خبرې کول او ګپ شپ لګول او هنسي مذاق کول او ریټونه توی کول 15 دکاندارانو سره، دا د ګناه کبیرو مجموعه ده. چې کم یو کس ګناه وکړي په هغه به د هغې مطابق تکلیف او مصیبت او پریشانی راځي. بس د ګناهونو وجې په موږ باندې تکلیفونه راځي. یو کرکټر دی چې فارغ شو، ریټایر شو، نو هغه لندن ته لاړ. هلته یو هندوستانی جینۍ سره واده وکړ. دواړه نه دې کور کې پرده وه نه د هغې کور کې پرده وه. نو چې ته جماعت راغی نو هغې سره یې سیروزه ولګوله. دې هلک بیا ښځه هم بوتله سیروزې له، بیا خر خواښې هم بوتلل لندن کې. بیا هغې 15 وخته مونځ او پرده او الله سره تعلق بهترین شو. مشهور کرکټر دی. نو ښځه خاوند یو پیره ناست و، نو خاوند یو پیره په بیان کې دا خبره کوله چې ما ښځې ته وایي چې موږ به همیشه یو واده لرو، واده له نو موږ به جګړې کولې چې رابلو، په لاره کې به جګړې وې، هر وخت به جګړې وې. اوس جګړې ولې نشته؟ چې دې وجه څه ده؟ بیا ښځې راته ووایي چې موږ به درځي له تلو، هغه له مناپ ورکوو، بازار کې مو سوداګانې کولې، میچنګ پرس او چپړې سینډل دا مو اخیستل، شاپینګ به مو وکړو، اسراف تبذیر به مو وکړو، بار بار بازار ته لړو، بدنظري به وشوه، نور خلک به زموږ د وجې ګمراه شو. نو د هغې سزا به خدای پاک راکوله که نه. اوس خو ګاون واچوم او واده کې شرکت وکړم، بیا واپس راشم، هېڅ جګړه نشته، نه اسراف، نه تبذیر، نه بې پردګي، نه ګناه. نو ځکه سکون دی. زما محترمو میندو، خویندو، لوریانو، خفه کېږو به نه. د ګناه نه به ځان بچ کوئ. زنګ په خبرو غوسه کېږئ مه. بعض علما کرام بازار ته د ښځو تللو باره کې تقریر کوي او تشې کنځلې کوي. دې سره د خلکو اصلاح نه کېږي. نرمۍ سره خبره وکړئ چې دا مه کوئ، الله مه خفه کوئ، نو الله به تاسو خوشحاله ساتي. والسلام.